जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन एहतरामात और नेकी हिली अबिद गमरियाने यम यौ ځل بیا مونږ خو اکثر له داسې کار وشي که نه چې کوم ځای کې واقعه وشي یا حادثه وشي نو زمونږ دا یو ډېره ښه مشغله وي که نه اکثر لا زه به درته انکلوډینګ می اول به درته ځان یاد کړم زمونږ دا دغه وي مشغله وي چې مونږ د خلکو تماشې کوو خو مسله دا وي چې لکه د خلکو ته ضرورت څنګه دی او څومره دی بعضې خلک دا دي ډېرې بخښنې سره بعضې خلک دا وایي چې کاش دا سیلاب په مونږ باندې م راغلی وی تاسو د 500,000 پیکیج دپاره یا د 2,000 پیکیج دپاره په سیلاب خو په ځان راولئ خو راشئ د دې خلکو دا زندګي وګورئ د دې د ژوند وګورئ دوی نه تپوس وکئ نه بجلي شته ماشي دغه دي او دا ټول ماشومان په دې کې ګرځي بیماریان یو طرف ته ښه دومره څوک نشته چې په دې لاره دوی ته باجري واچوي او دوی په دې اوبو کې نسي راځي ورځ وي او که شپه وي چونکې د دوی دغلته ژوند دی دغلته کورونه دي نو دوی به ځي راځي خامخا مونږ او تاسو د خوراک ارڅ پسې مونږ مخه کړې ده زما د مالیار پاڼه که څوک ګوري اعلی چارواکي که هغه د ګورمنټ وي که هغه زما ملګري داسې وي چې صاحب استعداد وي د بهر نه وي بالکل داسې یو کس وګورئ داسې یو دغه تنظیم وګورئ چې په هغې باندې ستاسو اعتبار وي او زه بار بار دا خبره کوم دې سره خوا کې دغه جومات دی مسجد دی مسجد نور ما تاسو ته بار بار دا خبره کړې دی نه اخوا یو مسجد بل هم دی مسجد عثمان تاسو د هغه هم ډوب دی نو ګوره د الله کور هم ورکې ډوب دی هغې ته هم لاره نشته او دا لارې به څنګه جوړیږي مونږ او تاسو دې پیکیجونو پسې لګیا یو چې وریجې راکه وریجې واله اوبه واله اوبه راکه خدای او رسول ته وګورئ دې خبرو نه واوړئ بنیادی کارونه وکړئ د دې خلکو چې څه ضرورت دي هغې ته وګورئ دا خلک دې خلکو له پیسې پکار دي نغدې وله پکار دي چې دوی خپل ژوند را جوړ کړي د دوی نه تپوس وکړه که نه دوی دا کورونه کرک شوي دي په دې 15,000 روپۍ باندې دوی دا کور جوړېږي هېڅ کله نه جوړېږي په دې 15,000 روپۍ باندې د دوی دا کور د دوی کور کې چې کومې اوبه ولاړې دي او کوم هغې نقصانات کړي دا په 15,000 نه په 15 لک هم نه جوړېږي دا غریب خلک دي مونږ ټول غریب خلک یو مونږ لږې لږې پیسې راټولې کړي دي او ځان له مو کورونه جوړ کړي دي زموږ د کورونو دا حال دی دا خلک په اوبو کې ځي راځي مختلف قسمه بیماریانې مختلف قسمه ستونزو سره مخامخ دي زه د کلي په سطح خدا خواست کوم او دې بیچ کې ټولو خلکو ته دا سوال کوم او دغه خواست ورته کوم چې خدای او رسول ته وګورئ په پیکیجونو یو بل سره زړونه مه بدوئ بنیادی کار کول پکار دي چې بای دې بیچ کې کم خلک اوسي دوی ته باجري اچول پکار دي دوی ته نور فیسیلیټیز ورکول پکار دي دوی د نغدي روپۍ پکار دي په دې وریجو په دې چاولو باندې نه کېږي ګورې دا یو ټایم به دوی هر څه وخوري دوی به ناست دي دا غریب خلک دي دوی کورونه کرک شوي دي کورونو ته اوبه تللي دي نو که خامخا امداد کوئ نو دوی سره په دې هکله باندې کوئ په خپله راشئ په خپله راشئ دغلته مسجد نور دی او دغلته مسجد عثمان دی مسجد عثمان خو فل لکه اوبو کې ډوب دی د الله کور دی مونږ او تاسو سره دومره فکر نشته بل دا مسجد نور دی د دې امام ځان سره کوي په دې محله کې وګرځئ څنګه چې دا خلک راغه اوبو کې راغه تاسو زنانه مو لیدئ اوبو کې راغه ورپسې وګرځئ په یو کور او د الله د رضا دپاره مو کیمرا راوړئ مسه راوړئ زه خو تاسو ته صرف خبره انډیکیټ کومه ځکه که زما د کلي دا خلک غریب هم دي خو دا ډېر پښتانه او درانه خلک دي دی ډېر ښه وخت تیر کړی دی او تیری یې دی چاته لاس نه دی نیولی خو ډېر زیات مجبوره شو دلته چې خلک راشي د دوی ماشومان چاولو ته ودرېږي دغه ته ودرېږي نو زه په هغې باندې ماله خفګان راځي په هغې باندې زه خفه کېږم او په دې خلکو باندې قسم په خدای زما سترګو نه اوښکې په دې وجه باندې ځي چې لکه دا زما خپل خلک دي زما د جنازې کټ به دا خلک اوچتئ نو دی زه نن چې په داسې حال باندې وي نو ماله ډېر خفګان راځي د کلي د مساجدو امامان علماء کرام ځان سره کوي ای به درته انډیکیشن وکړي هر یوې محلې امام ته د هغې د محلې چې کم کمزوري خلک دي معلوم دي چې کوم کور ته اوبه تللي دي یا کوم کور ته نقصان شوی دی هغه ټول هر څه ورته معلوم دي او دا لاره دا اجتماعي کار دی دا د الله کور ته تللی دی هلته مسجد عثمان دی مهرباني وکړئ داسې کلیدي کارونه وکړئ داسې بنیادي کارونه وکړئ په دې خبرو باندې زه بیا هم خواست کوم دې دغه ته ملګرو ته کوم چې دا پیکیجز راوړي د چاولو او د دغه پیکیجونه اجتناب وکړئ او بنیادي کار وکړئ او ورله پیسې نغدې ورکړئ دې خلکو له دا خلک ستاسو د امداد مستحق دي دعاګانې به درته کوي په لوی الله مو سپارم مخکې چې څه اپډیټس وي انشاءالله تاسو سره به شیر کوم ډېره مننه خپل ځان خیال ساتئ جی ملګرو یو ځل بیا سلامونه ملګرو کوشش مې دا وي چې زه لکه هغه ځای ته لاړ شم چې لکه کوم ځای نه ډېر زیات افیکټډ وي لکه سیلاب خو تیر شو خلک پیکیجونو پسې هم لګیا دي څوک پې جګړې کوي څوک وایي یو تا دوه واغېسته ما یو واغېسته څوک وایي د هغې کې اخیستې وه
دې کې بیا راغودرېدو قطار کې او زما د کلي سپین روبې خلک داسې به ستاسو د ټولو کلي وي داسې نه وایم چې صرف زما د کلي د سفر علاقه چې کوم ده که د چارسدي سیمه ده که د نوخار دا سیمه ده دا ټول خلک چې کوم دي سفر دي او سپین روبې خلک به قطارونو کې ولاړي خدای شته چې دغه خبره په ما ډېره درنه لګي او ډېر زیات خفګان راځي ځکه چې ما خو تاسو ته مخکې هم ووي چې لکه هر څه دي نو لکه دا ډېر درانه خواږه خلک دي د هر یو کلي خو چونکې ضرورت یې داسې دی اوس خبره داسې ده چې ما تاسو ته لکه څنګه دغه لاره وښوله دغه لاره باندې اوبه دي دغه لاره باندې د دې کم خلک چې کم دي هغوی په اوبو کې ځي راځي هر وخت یې نخاع رخت او مختلف بیماریانو سره مخ دي دا کور چې وګورئ نو دا افیکټډ دی دا غورځېدلی دی دغه کور غورځېدلی دی ورسره اخوا نور کورونه داسې کرک شوي دي غورځېدلي دي کچه کورونه دي غریب خلک وو په مزدورۍ ځان له کورونه جوړ کړي وو دیاړي وو هغوی ځان له په کورونه جوړ کړي وو کورونه کرک شو اوس د خلکو د دغه 15,000 روپو پیکیج باندې یا چاولو باندې وقتي تورکانې باندې دا کورونه خو نه جوړېږي د دوی مین مسله خدا ده چې دوی دا کورونه جوړ شي چې دوی دا کم کریکس دي لکه ظاهره ده چې دا اوس خطرناک دي اوبو کې دي چې دا پیسې دومره راشي چې یاره مطلب دا دی چې دوی دلته ورکړی شي یو ځل بیا دغه خبره کوم چې د کلي مطلب د جماعت مساجدو کم امامان دي هغوی ځان سره انکلوډ کړئ انشاءالله امید دره به کوم چې هغوی به تاسو له کلم غلطه مشوره در نه کړي او هغوی به تاسو لکه هغه ځای ته ورسوي کوم ځای کې چې خلک مستحق وي نو دې خلکو ته به تاسو راورسوي بله خبره ده د ملګرو لکه حکومت اعلی چارواکي هم راځي که د مالیار پاڼه سو ګوري او لکه تاسو خپلو کلو کې هم دا خبره لکه ذهن کې واچوي زما دا مشوره ما خو تاسو ته ویلي چې مالیار به ګلونو پسې ګرځي او تاسو ټول د کائنات کې چې څومره انسانیت دی هغه زما دپاره د ګلونو حیثیت لري لکه په دې بیچ کې په دغه بیچ کې سند کې چې څومره مطلب ستونزې وشوي یا دغه راغه سیلابونه راغه افیکټډ خلک دي د هغوی دپاره زما دغه میسیج دی چې د ګورمنټ چې کوم نمایندګان دي هغوی به هم تاسو ته راځي صاحب استعداد خلک چې کوم دي هغوی به هم تاسو ته راځي خلک به تاسو سره رابطې هم کوي خو تاسو بنیادي کارونه په هغې وکړئ زموږ د کلي بنیادي کار دا دی زه وایم چې څنګه ما تاسو ته ښودلي وو دغه پول سره کم چې کنیکټ کوي پبو او پیښور او چارسده دې سره یو خوا بل خوا دوه ګیپونه دي دغه ګیپونه دي بند کړي شي څنګه چې یو ځل بیا زه شکریا ادا کوم د پرویز خان خټک صاحب چې هغه دا دومره لوی کار کړی دی یقین وکړه چې لکه ټولو خلکو هغه ته دعاګانې کولې سیاسي ریلې ټیلې دغه شیزونه په خپل طرف باندې خو مطلب دا دی دا نور دغه کار په خپل سایډ باندې ځکه چې هغې څومره زیات مطلب دا دغه وکړو په دې کې که نه لکه هغه څومره افیکټیو نو زه نشم ویلی چې لکه بل څیز به دومره افیکټیو وي بهرحال دغه دوه کنډونه بندول دي په دې ناله باندې د باړه دا ناله چې په دې باندې سیپن جوړول دي چې دې طرف نه اوبه ځي او واپس اوبه په دې نه راځي دا خبره دا بنیادي خبره ځکه چې موږ ته دریګ بل اوبه واپس راځي بله خبره دا ده چې هلته د ډاګې یو غټ سیلابي نهر دی په هغې باندې د هغه سر نه واله تر دې سر پورې زموږ سایډ ته هم پروټیکشن وال لکه وال پکار دي چې په هغې اوبه نه راخیږي او باقاعده هغې ته هغه سر کې دې سر کې زموږ د کلي دا سر چې کوم دی په هغې کې ورته دغه لاره بندول غواړي ځکه چې که دې خوا بارانونه وشي یا اوبه داسې راشي خدای مکه الله دې نه کړي او اخوا بارانونه زیات وي نو موږ به لومبې خرابوي هغه ځکه چې هغه د کلي منځ ته هغه ناله راځي نو داسې بنیاد بله خبره دا ده چې دا خلک تاسو وینئ ما سره زما کزن دی دیان هغه ما ته دغه راکړه چې لکه دلته خو اوبه صفا کېږي نه لا تر اوسه پورې ځکه چې مطلب دلته خو 15-20 فوټ کې اوبه دي او خلکو دغه کنستې دي پمپونه کنستې دي خو مونږ دا غواړو چې لکه دلته دلته فلټر پلانټس وغیره دغه شي پرووایډ شي هغه ورته وکنستې شي ټول کلي په سطح باندې چې لکه دغه اوبه نه راځي د ټول کلي په سطح باندې او بل لکه دلته مطلب د دې دپاره څه بنیادي کار وکړی شي چې هغه دوی ته پیسې ورکړی شي او دوی په هغې باندې کورونه جوړ کړي پیکیجونه ځي راځي او د کلي دغه خلک هم درته زه بار بار ښیم چې لکه دوی په دې باندې نو زه دغه وایم چې خپل دغه کې بنیتي مه راولئ دا ستاسو دپاره دي او دا خلک چې راغلي دي ستاسو دپاره یې راوړي دي خو بیا هم خپل بنیادي کارونو ته لاسونه واچوئ بنیادي کارونه ستاسو دا چې ستاسو کورونه افیکټ شوي دي د هغې دپاره څه تګدو پکار دی نو زه به هم اواز اوچتوم او تاسو هم اواز اوچتوئ ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ